ناصر يا نسير بكرنا صلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وبعدو کی خو کلام تاسو ازدکو د بعدو پوری داوا خطبه د بعدو نباد شروش ولا دیباچا نو دا ارسوی زیتا فإن مبنا بشک بنیاد مبنا معنا شولا بنیاد چې په ماضی او مضارع کې میم نوی او په مصدر کې میم راشي نو دغه مصدر ته مصدری میمی وای یو مصدر حقیقی ده یو مصدر ادغائی ده یو مصدر تاویلی ده وان تسومو او یو مصدر اغا میمی ده یو مصدر مبنی للفاعل ده یو مصدر مبنی للمفعول ده د مطلق مصدر او د مفعول مطلق یو دام ده په مابین کې اختلاف ده یو ډله د عالمان وای چې دوانو منځ کې عموم خصوص مطلق ده دو مادی غواړي او بعضی وای عموم خصوص من وجد درې مادی غواړي به هر حال دا چې خبري تحقیق هرڅه وتاوا کېږي نو دې سره دون نه لګي د دې زیات عبارت دا مقصد باندې ځان فی کوي دی باچه کې دې څه وای فإن مبنى علم الشرائع والأحكام بنیاد د علم شرائع او د علم الاحکام یو خو علم النحو دا علم الصرف ده علم المنطق ده علم الفلسفه دا نا علم د شرائع او علم د احکام بنیاد د دې چی شی ده هو علم التوحید والصفات علم التوحید والصفات ستوي دې کوم علم کې چې تا شروع اچول دا دې علم التوحید والصفات وای دې علم العقائد وای دې علم الكلام وای نو دا علم الکلام څوړو کې علم نه دی بنیاد دی بنیاد چې ستا مضبوطو نو بیا په ارڅو چته جوړاوي او چې بنیاد مضبوط نه کار خراب دا علم بنیاد دی ټول علم الشرائع د علم الاحکام او دا د ټول علوم د شرایع او د احکام او د عقاید د اسلام د لپاره اساس دی اساس مانم بنیاد اساس بنیاد مبنا بنیاد قاضی مبارک کی وی والفرق من الغوامس دا کم دیوال چې په دې ځمکه دا کما رده د دې جوړه شوې ده د دین لاندې
په دې ځمکه کې بله رده شته تاسو چېرته کمرې جوړې کړي خلک یې د دې ځمکې د دې سر نه رانیسي لاندې ولې بنیاد وکنئ نو لاندې دیو په هغه ځمکه کې رده ووایي هغې ته اساس وایي هغه بنیاد هغه مبنام ده اساس په دې معنا دی چې د هغې د لاندې بل دیوال نشته او مبنا بنیاد په دې معنا باندې دی چې د هغې د پاسه بله رده جوړه شوله نو هغه اساسم دی او هغه مبنام ده او د دې دیوال د دې ځمکې په دې سر چې دا کومه رده ده نو دا اوس مبنا ده اساس نه دی د ویښ والا رده خو نه ده خو د دې بلې ردې دپاره بنیاد دی بیا دا ورپسې رده اساس نه دی خو د بلې ردې دپاره بنیاد دی وهلم جرب رپسې خیج اولا درجات ستاسو اساسم او مبنام وا د اولا درجې نه راځه اوس شپږمه مبنا ده لکه وړه دوره او غټه دوره پې بنا دي نظام مبنا ده خو لیکن اساس شپږمه درجه نه ده نو دلته مبنا او اساس راغلی چې دا یو ځای راشي دا فرق به کېږي که دا یو ځای رانغلي یو ځای کې مبنا بنیاد راغلی ځان له بیا به ترې هماغه لاندې درجم اغوستل شي که اساس راغلی بیا به هم چې دغه بیا به اساس او مبنا کې فرق نه اساس او مبنا کې به کله موږ فرق کوو چې یو ځای راشي د رسول او نبي اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع داسې ډېر ټکي دي چې بیل بیل راشي یو شی دی سبیل طریق او که یو ځای رال بیا به فرق کوو نو چې سبیل او طریق یو ځای راشي تاسو بیا څه فرق کوئ مقامات کې چا مهارت حاصل کړی هغې بیا کوي فرق بیا څه کوئ سبیلو عام دی هغې لارې ته وایي که کاري که نه کاري په دې روډ باندې رواني سبیل دی چې بستره دې په وږه کړي چېرته دی لکه د الله په لار کې ښکاري خو نه فی سبیل الله جهاد لذي فی سبیل الله هر د نیکۍ کار فی سبیل الله دی دقه په سترګو نه ښکاري خو سبیل الله نو بېشکه بنیاد د علم الشرایع او د علم الاحکام او اساسو د قواعد جمع د قاعدتون ده د عقاید د اسلام هو علم التوحید داسې ونه ویلي چې علم التوحید والصفات هو ضمیر یې پکې راوړو د حصر پس چې هغه ګوره صرف علم التوحید والصفات دې علم ته خلک علم التوحید والصفات وایي په دې علم کې د توحید بیان دی په دې علم کې د صفاتو د باری تعالی بیان دی په دې علم کې د برزخ بیان دی په دې علم کې د عذاب القبر او د تنعیم القبر بیان دی په دې کې د پل صراط بیان دی په دې کې د شفاعت بیان دی په دې کې چې د حوض کوثر بیان دا ټول بیانونه دا پکې راغلي دي خو موږ ټول علم ته صرف علم التوحید والصفات ویلي تسمیة الکل مثلا دیش عقیدی دی پکې دیش توانو لمن دا یو نوم ورکړه علم التوحید والصفات وجه دا چې مسلې خو پکې دیش دي او دا توحید او صفات والا مساله پکې اهم ترینه مساله ده گویا کې چې موږ دا علم بس صرف د دې دوه ټکو دپاره کوو چې علم التوحید والصفات هغه علم التوحید والصفات دی الموسوم چې نامدار دی بالکلام په علم الکلام تاسو کوم علم شروع کړئ علم الکلام هلکه چیرې ځي د علم الکلام دورې لزما
د علم الکلام دورې را زمانو علم الکلام دقې ته وایي د عقاید چې پکې بیانېږي علم الکلام کې څه پیدا ده چې ته علم الکلام حاصل کی تا ته به پیدا څه حاصل شي نو چې ته د دې ځای نه 400 ته په نسکوټر باندې په 10 منټه کې رسېدي بیا به 15 منټه کې رسېږي پیاده باندې پیښ ووایه چې ته له دې ځای نه 400 ته په 10 منټه کې رسېږي بیا به په څو کې دا په موټرسایکل چې دا تیز شي دا په علم الکلام کې مایل که وینا دا خبره نه ده د دې پیدا دا ده المنجی نجات ورکوونکی دی عن غیاهب الشکوکو د تیارو د شکوکنا وظلمات الاوهام او د تیرو د وهمونو نه چې کله دا ماښام ولګېږي ماښام جمع وشي او بار ته راوځي داسې له 7 منټه پسې نورم تېر شي نو پوره تیاره نه وي خو څه ناڅه تیاره جوړه شوې وي دیتا غیاهب وي او ظلمات خالصو تیرو ته ویلې نو دا شک دا د دې سره غیاهب ولګاو او وهم دې ظلمات ولګول چې دا چا شک دی او لوګ دی هغه ته بیان ورکو شکی زایل شي او چې څوک وهمي دی نو ورور د هغه وهم په الاسانه زایل کېږي نه په ډېر سختو تیارو کې پروت دی نو غیاهبنا دا ظلمات تیاره سیوات نور په مقامات کې موږ د دې شرح کوو د تیارو اقسام وایو چې دې تیارې ته دا وایي دې ته دا وایي دې ته دا وایي دې ته دا وایي غیاهب تیارې د شکوک او ظلمات دا چې ستا په ذهن کې کوم شکوک دي هغه ختم شي لکه مثال په تور باندې هلکه د تقدیر شک دی د یو سړي نو دا چې راشي په دې علم کې شکی ختم شي لکه د دې علم د ویلو نه وړاندې طالب دا شکی چې ابو جهل پسې خو کفر لیکلی او نو خطبه یې کاوه لکه چې تا پسې الله پاک خو څه ولیکي خو ما هغه به کښېنم الله پاک دې پسې څه ولیکي دې کې به یاره د ابو جهل ولیکي ناګه او په ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پسې ایمان لیکلی او ایمان یې راوړو او په ابو جهل پسې کفر لیکلی او ابو جهل کفر اختیار کړ دې کې ابو جهل ته څه ګناه که ابو جهل پسې ایمان لیک راغلی هغه مؤمن دی نو بیا به په دې علم کې تاته پته ولګي تقدیر څه ته وایي علمه تعالی بالممکنات دا دلته تقریر کې موږ دا ستاسو د پوهې دی ول علمه تعالی بالممکنات قبل وجود الممکنات دا ممکنات چې نه موجود شوي ما او تا پې نه پوهېږو چې سبا به څه کېږي غرمې له به څه کېږي ما او تا چا ودونه کړي دي چا نه دي کړي چې دا نه دي کړي دي ته پته نه لګي چې مثلا موږ به واده کله کېږي او بیا به زما څو بچي کېږي پته راته لګي څو بالکان او څو به جینکۍ وي څه رنګ کې به وي دا پته تاسو ته لګي نو زموږ ستاسو دا علم نشته او دا الله تعالی په دې تمامو ممکناتو چې څومره دي په کروڑها کلونه بعد به پیدا کیږي خدا الله تعالی په هغې باندې علم اوس د دې مثال دا وګوره چې د غلنۍ شریفه نوم به وعلم د دې نه ګرز ډاک 45 سکند کې به د باجا نه چې خبره سوټاره را رسېدو څونه ځای کې به رسېدو 45 منټ اواز به اول را ورسید اواز تیز رسی او سوټاره
45 سکند کې ما به ګنټې ته خیال کوم نو ګوره دلته وایي ګلاس خو ما 45 سکند خو ډېر ټایم دی دلته ما لیکل وکړو خیودین کور به لګي لیکل مې وکړو تاسو ټولو واورئ هغه رښتې ګړز چې د خیودین کور ولګي او پوره تاوان یې وشو خیودین له بابا ورغلی چې دا کور خو دې وران شو خو دا ولې وران شو ده پې لیک راښکلي چېرې په دې دغه باندې به د ګلدین کور لګي نه یاره ته ګوره دلته ما څه بد کړو دا تاوان خو تیار دی راغلې ما ته یې ویلې چې شره د نبي راسه وکړه وبکړو وایي فخر بابا له به لاړ شو بل طرف ته بیان یې خپل وکړو چې په غلنۍ کې ګړز ناره شوه او د لیک زما په کور باندې راغ کړ بس ګړز دې شي چې هغه مرمۍ ورته ووایي هغه په دغه ولګېد زما په کور او زما دومره تاوان وشو ما له دې تاوان را حضرت صاحب وفرمایي چې ته څه وایې دا خو د ده دعوه شوه ما ویلې چې ما اکسلای راوستې ده اول به لږ چکر ولې اکسلای کې کېناستو ګلاس غلنۍ ته ورسېد چې غلنۍ ته ورسېدو د دغې ورځې د دغې ټیم هغه ډز هغه م راویستو نو دا ډز چا کړی د ګلدین خپل زوی کړی مثال کور کې د چا و غټ دغه ډز کړی او په دې ډز یې دا خپل کور ویشتی ما حضرت شیخ صاحب ته وویل چې صاحب ما خپله تجربه یې کړې چې دا ګړز ناره شوه نو د دې ګړز په دې تجربه زه پوهېدمه چې دی په کوم طرف باندې روان دی څومره مقدار کې روان دی کوم ځای به ورباندې لګېږي زما تجربه دا وه چې یاره په دې ګړز باندې به د ګلدین کور لګېږي نو زما تجربه رسا وختله دس خو ده په خپله کړی خپل کور یې په خپله باندې ایشتلی دی خو زما تجربه دا وه د دې ډز نه نو باید چې دا ګلدین ماله 1,00,000 انعام راکړي تاوان دې رانه وانه کړي شیخ صاحب ورته وویل چې دا خو د انعام لایق دا خو د انعام لایق دا خو خپله تجربه لیکلې ده خپل علم یې لیکلی نو الله پاک 50,000 کاله وړاندې په دې ته پته وه چې محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ اعلان وکړي ابوبکر به په خپل اختیار د رسول الله غلام جوړ شي ایمان به راوړي او ابو جهل به په خپل اختیار باندې ابلیس جوړ شي ناولې به جوړ شي سرکشي به شروع کړي دشمني به څه کړي شروع کړي په خپل الله پاک هغه خپل علم لیکلی د دې نه مراد ده چې الله پاک ته وګوره په زرګرو کلونه مخکې پته وه چې ابو جهل به کافر جوړېږي او ابوبکر رضی الله تعالی عنه به مؤمن جوړېږي نو دې کې د الله کمال راغلی د الله تعالی باندې تاوان را نه دی چې ما پسې دې دا لیکلي او ما پسې دې دا لیکلي پوه شوې نو داسې شکوک چې راشي په دې علم کې د دې حل د دا یو مثال المنجی چې نجات ورکوونکی دی د غیاهبو د شکوکونه او د ظلمات الاوهام نه اول به په غټه سطح باندې صفت کې 400 یا چا لکه د 400 انتخاب دی ولې کړی دی دونه لرې علاقې نه نو 400 خو ځکه راغلی یم چې عالمان د 400 ځلیږي لکه ستوري اسمان د 400 دغې له خلک ښه نو بیا خو 400 غټه 400 ده په دې کې د خطمانځو د دې انتخاب دی ولې کړی نو ګوره علم الکلام خو بیا په دې کې په سوونو په زرګونو کتابونه دي نو بیا د دې عقاید نسبیه لدې انتخاب دی ولې کړی دی چې په دې ته شرحه کې نو اوس د هغې وجه خطمانځو ته ځکه راغلی وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ بِشَكَ مُخْتَصَرَ المسمى چې مسمى دی بالعقائد په عقایدو باندې چې دا د چا دی د امام دی ماهر په الفن چې په کوم فن کې انسان اعلی مهارت حاصل کړي هغه د هغې فن امام شي چې هغه همام لوی عالم دی قدوه
قدوه دی د علماء الاسلام قدوه معنی مقتدا دی د علماء الاسلام د اسلام عالمان په هغه پسې اقتدا کوي چې هغه وای شین دی دی وای شین دی چې هغه وای ورېز دی نو دی وای ورېز نجم الملت والدین ستوری د ملت او د دین دی واقعي خبره علماء نجوم عبدالله بن عباس فرمای څنګه چې په دغه ستورو باندې اسمان ښایسته دی په علماو باندې ځمکه ښایسته او د بعضې عالمانو دا تحقیق دی چې موږ ته اسمان کې دا ستوري ځلیږي د اسمان خلکو ته هر مولا د مولا کور ستوري ستوري ښکاره کړي دا ستوري دي او یو تفسیر د دې آیات داسې دی والنجم اذا هوا قسم دی په عالم باندې اذا هوا کله چې مړ شي دا ډیر عظیم دغه دی غم دی د حکومت دپاره موت العالم موت العالم نجم الملت والدین دی ملت او دین پیژنئ ګوره یو ملت دی یو دین دی یو مذهب دی او یو شریعت څلور ټکي دي که د څلورو ټکو معنا څه ده نو ګوره ځان پې پیکه په دې کې اتحاد ذاتي دی د ذات په لحاظ سره یو شی او فرق اعتباري دی چې په دې سترګه ورته ګورم بیا یو دی چې په دې سترګه ورته ګورم نو بیا بل اوس اتحاد ذاتي څنګه دی نو احکام منزله وواسطه د جبريل امین سره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی دي دا ملتم دی دا مذهبم دی دا شریعتم دی او دا دینم دی اتحاد ذاتی فرق اعتباری داسې دی چې دغه احکام منزله چې په دې نسبت سره وعلمه چې منګ ول تابعداري کړې دا دین ورته وای او په دې نسبت سره وعلمه چې مونږ ته اظهار شوی دی ښکاره باره دی شریعت ورته وای او په دې معنغه سره وعلمه چې دا زمونږ دپاره مکتوب شوی دی محفوظ شوی دی ملت ورته وای او که په دې اعتبار سره وعلم چې دې باندې مونږ عمل او تب کوو نو مذهب ورته وای احکام منزله په واسطه د جبريل امین سره چې رسول الله مبارک لراغلی که د دې حیثیت نه والی چې مونږ ولا تابعداري کوو دین دی که د دې حیثیت نه والی چې مونږ له لیکل شوی محفوظ شوی ملت دی که د دې حیثیت نه والی چې مونږ ور باندې تګ او عمل کوو مذهب دی که د دې حیثیت سره والی چې مونږ ته اظهار شوی خرا تخکار شوی بیو ته شریعت وای دا څوک دی عمر نامه ده دې نامه ده عمر نامه ده یعنی محمد النصفي د محمد زوی دی نصفي علاقې والا دی اوس ورته دې دوا کوي اوس دې څه کوي د علماو کې دا خوی دی چې مړو عالمانو ته دیو دواګانې کوي ملا سړی مړ ملا ته څه کوي دعا کوي او ژوندی ملا نه مني په څه کې دی وایي په څه کې دی اوس دی مړ دی نو دعا ورته ګوره اعلی الله ورته کی الله تعالی درجه ده فی دار السلام دار السلام جنت دی دیتا دار السلام ولی وی نمبر 1 سلام د الله پاک نوم دی نو د الله کور نسبت دی الله پاک ته شرافتا شو قرآن کې دا ټکی راغلی دی نمبر 2 دیتا ولی وی دار السلام وی پدې کې با جنتیان په یو بل باندې او ملائکه دې جنتیانو توي سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نو دا کور د سلام دې
دریم سلام به معنی سلامتیا الته اکسیډنټ شته الته کرونا شته الته چې د کینسر یا بل څه خبرې مرګ وغیره شته نه دارالسلام اوس راځه خبرې ته غوږ ده ان یو حرف دی د حروف مشبه بالفعل نه اسم منصوب غواړي و ان المختصرا او خبر مرفوع غواړي یشتملو بس چې دا عبارت سره په دې پوهیږي چې د ان لپاره اسم او خبر راځي شي مبتدا او خبر باندې پوهیږي دولس منصوبات اتم مرفوعات دا جنگوي را جنگوي شي دا قصه نه وای او چې په دغه په عبارتونو کې نشي ویلې نو د یو پیر شر جامي ویل دا چې لس پیری وې استعابه سي دې خبرو باندې بدن کې چې دا ټکی ولی مرفوع دی قرآن شریف کې بس سوچ کوا چې دا ټکی ولی مرفوع دی ولی دا په اصل کې څو دا د کم باب نه جوړي دا خبرې کوون په خپل وتکړه کېږي یشتملو مشتمل دے من هذا الفن دے فننا فن کم فن مراد دے علم الکلام علم التوحید والصفات دی عمری نصفی دا کم دا غچ دے دا کتابو عقائدی نصفیہ پا دی ززک شرحکم چی دا مشتمل دے دی فننا علا غرر الفرائدی واضح ملغلر باندې فرائد جمع د فریده دا فریده یکتا ملغلر ته ویل کېږي چې دا عامل نزان دا ملغلر د دینه با ملغلر نه با امیر جوړ کړو دا حسن پیدا کوي او چې ملغلر سم ملغلري سم ملغلر پیژنې کنه لکه یو مناسب د چا صحیح چې پخ کړي توره چې ناوی الچه په لغت کې دی ته وایي چې په لغت کې دی ته وایي نو چې دا ملغلره په لغت کې څه ته وایي داسې ملغلره وي هغې ته فریده وایي او دا په فریده کې په غررو فریده واضحه فریدو باندې غرتون خو پېژنې که نه څه ته وایي غرتون چې دی دا په الاصل په اصل کې هغه سپین دا دغه ته ویل کېږي ټاکي ته چې د تور اس په تندي کې وي ثم استعير لكل واضح معروف او كما قال مختصر معنی علا غرر الفرائد واضح ملغلر باندې ودرر الفوائد او په ملغلرو د فواید باندې درر جمع د درتون دا مغټي ملغلري تل کی چې پړقاو چمکا کوي فراید جمع د فریدی د غټه ملغلره چمکا زلخا کوي او درر هغه ملغلره هغه په هار کې د کزان لره غټه کوړه ده خو هغه زلیږي پړقا کوي یعنی دا دسی یو کتاب دی چې ملغلره پکې مضاف هم ده او ملغلره پکې مضاف الیه هم ده وګوره دلته غلا غرر الفرائد ملغلره مضاف الیه که درر کې واپس چې کوم دی مضاف ټول بس د ملغلري دي مضاف ملغلره او مضاف الیه ملغلره اول سبق ملغلره او اخر سبق ملغلره او منځ هم ملغلره ده ضرر فوائد جمع د فائدې ده ها چاته نه پرسول دا په کوم شکل کې دا کتاب جوړ دی په ضمن فصول په ضمن د فصلونو کې دی هغه طریقه ده په ضمن د چا کې دی د فصلونو کې دی هلکه ستاسو فلاټ وایي زمونږ فلاټ مربع څلور مانو طرف ته یو